مولانا صاحب خو د نکاح ډېرې غټې پیسې واخیستې دا 5000 پې راورېږي دا ویډیو وګورئ څه کوي مفتی عبدالکفیل صاحب تاسو د نکاح دا پیسې ډېر نه ما چې 300 روپۍ کوم نکاح تړل یا ټولې تیرې دي دا وګورئ دې پاکا ورته روان دي چالي کېږي مفتی صاحب ابو باطل صبر रुखसारा मुफ्ती साहब नारे हुई रुखसारा रुखसारा रुखसार लगा के मुफ्ती साहब नारे हुई नारे हुई था یاره بس چې داسې ودونې او نکاحګانې نو ماشاءالله بیا خو د علماو ګوره مزید یې خیال هم کړی که نه زه یو څو پوینټونه تاسو ته ذکر کوم چونکې دا ویډیو ما ته مخې ته چا راولېږله ماشاءالله او مفتي صاحب چې کم دی نکاح یې وتړله او په هغې کې اوس تاسو د مخې ډېرې پیسې ورته راټولې شوې که نه نو آیا دا زموږ په معاشره کې څومره کمی دی دې څیزه لکه یو څو ورځې مخکې یو مولي صاحب وکړه خبر راته وکړه نکاح یې بوتلمه او 300 روپۍ یې په جب کې کېښودې مړه تاسو سوچ څه وکئ ځئ اجې سوچ تاسو وکئ دا او د مولي صاحب څومره غټ کردار دی په واده کې په واده باندې زه څومره خرچې وکړم څومره روټۍ پې وکړم څومره خلکو ته زه وویم په لکونو روپو کم سے کم 2-3 لک روپۍ خو مثال کې طور پر ځه په واده باندې راځي هسې مثال کې طور پر نه کو کم هم واچوې که نه یاره دا لاک خو راځي که نه خیال هم کړی که نه دا لاک خو راځي په واده باندې که نه زموږ رسم او رواج دومره سیوا شوي دي کپړې دومره سیوا شوي دي دومره حساب کتاب سیوا شوی دی چې خبره ډېره لرې ته بوتلې ده حالانکې زما نبي فرمایي چې نکاحګانې اسانې کوي زناګانې به ګرانې شي نن سبا جنابو الله دې موږ ماپ کې مخکې نه ځمه نکاحګانې کو ما او تا کوو که نه نو خبره ډېره لرې ترې ده جي لاول خو جنې چې ورکوو نو لیکل ښه دي خسې دی بلکل نن سبا خو دا رشتې کله یو خوا کله ښه لیکل پکار دي خو دومره غټ ډیمانډ مونږ کېدو که نه چې 10 تولې کالی 6 تولې کالی او دا به دا حساب کتاب نو صحیح نو جناب نکاحګانې چوتې شوې د ریټ په اعتبار سره خبره یې راځم ښه نکاحګانې څه شوې ګرانې شوې زناګانې اسانې شوې جي زناګانې 200-300-500 ته هم راغلي دي الله دې موږ ټول ماپ کې نور وضاحت نه کومه خو نکاحګانې په لکونو کې شوې نو هسې موږ څومره خرچې په دې ودونو باندې وکړو که نه څومره پیسې وشوندې یو قسم له څومره خپلو خپلوانو ته ووایو د دنیا حال چل هم سټارټ کړی یوې 2 هفتو نه جناب بلکې د میاشتو نه دا زنانه زمونږ تر سره خو جي وایي په پلاني میاشت کې به واده او د دې ځای نه ورته لینډ ترتیب برابر کړي پیزار شو دا کپړې شوې دا دي دا هغه دي او دا حساب کتاب پوره خاندان یو هلچل شروع شي میاشت مخکې هفته بیا یو درز سټارټ یې که داسې او څومره پیسې موږ تاسو ولګو که نه خو چې کله بیا د نکاح خبره شي زه خیال هم کړی که نه مولي صاحب له بیا څه کوو مړه هسې شته پکې ای به پکې خو جناب دا بل سیټ ډېر فریادي دی سبی یا به 500 روپۍ وله سړی کېدي که نه یا به وله 1000 روپۍ سړی کېدي ستاسو ته وایم ځه ما په واده باندې دومره پیسې ولګولې که نه دومره په واده باندې ما پیسې ولګولې آیا دا هلک او جینۍ چې کوم محبت دی او ملاب دی هغه د نکاح نه بغیر کېږي په نکاح کې خو الله ډېر غټ طاقت او قوت یې دی او نبي اسلام فرمایي نکاح زما سنت دی څوک چې د استطاعتو مطابق هر څه برابر دي په هر اعتبار سره او د نکاح نه کې دی زموږ نه دی جنابو دا جایز کېدل زنانه ستا دپاره جایز کېدل د یو کس د وجې نه چې هغې ته مولا وایي مولانا صاحب وایي مولانا صاحب د یو کس د وجې نه ته په غټ بشارت کې راشي د یو کس د وجې نه ستا نفلونه او یو نفلونو ته رسي چا چې ودونه کړي که نه د هغوی ګوره ډېر لوی مقام دی خدای پاکه په لونډانو هم خدای پاکه ته ربه رحم وکړي څومره چې زموږ تر سره ناستې دي خدایه خوبصورته خوبصیرته د هغوی د خیره ربه هر یوې تر سره له حلال خاوند نکاح ورکړي او څومره چې زمونږ رونه دي ودونه دې نه کړي ربه د هغوی د اسبابو څومره حساب کتاب دی مسلې اخوا دی خو صحیح ربه هغه ټول ختم کړي زموږ هر یو نوجوان له حلاله زنانه نکاح ورکړي دعاګانې کوم ښه یو ورځ پکې یار نه دی نو جناب چې خبر راشي مولي صاحب لکه نن نو څه کوي بیا مړه څه علماو ته ورکړو په 500-600 روپۍ او هغه خړې مټیانې مې راوړي بس خبره ختمه کړو که نه ایسته وله ورکړو نو ګوره که په ودونو ما ورته دې بل سیټ ته پیسې ولګو په دې نه لګو نو ګوره بیا ډېرې غټې مسلې سازي په خپله مې لیدلي په ډول سورنا باندې او دا کسان راولي او دا ډک بړک سټارټ او دنیا پیسې پې ولګوي خو هغه بیا صحیح
هغه ودونه بیا سي په هغه کور بیا جهنمي هغه کور کې بیا دنیا جاخي کونجي د دنیا جګړې اترې پکې سٹارټ کنه نو غرض مې دا دی جی د علماو نه دی ګور د علماو د پاره په حکومت کې سنشته کنه سټیم کې زموږ د پاره پیسې مقرره کړي وخت اوس په د بهر کې وضاحت نکوم دا څومره نظام چې روان دی دا د عوامو په مدد باندې روان دي نو هر کله چې مولوی صاحب علما حضرات نکاح تړي نو خیر دې پیسې ولګي ډېر ورکوي یاره کم سے کم 3-4 هزار روپۍ خو ورکوي کنه یار 1500 روپۍ په جب کې د مخامخ کې دي کنه دا د حیثیت شو قسم نعوذ بالله نبی اسلام وارث درلې او قبول مې دا خبر چې کړي نه کنه نو نظام د مخ کې و چلیږي کنه د دې الفاظو د وجه نه بیا ټول نظام مخ کې روان شي نو جناب چې نظام او اسباب کمی کنه هغه تلک په قدر پکار دي نو مولوی صاحب ماشاءالله کودار زه ماشاءالله په منځارو کې خله دغه او نو هر ځای کې چې د علماء سره محبت کوي زما استاد دین ستنی دی جی دا ټول دین اسلامي دوی ته پریخه نو صحیح دی ان شاء الله کې خیری کنه